مونږ به سټوډنټانو ته لیپټس باره کې ایکسپلینیشن ورکوو. بیسیکلی د لیپټ ډیفینیشن څه شی دی؟ لیپټ داسې اورګینیک کمپاوند دی کوم چې په فیټي ایسیډز یا د هغې د ډیرایویټیوز نه جوړ دي او دی انسالبل دی، په اوبو کې دی حل کیږي نه، او د هغې برخلاف دی په اورګینیک سالوینټس کې. اورګینیک سالوینټس موږ سره کلوروفارم، بنزین، ایتر، دغه شیونه چې کوم دي نو هغې کې دا سالبل دي. لیپټس بیسیکلی تاسو یو داسې سینس والی چې دا داسې فیټس دي، مطلب آیل دي چې څنګه دا په واټر کې انسالبل دي. دا کامن سینس دی، هر سړي ته پته ده چې آیلز او فیټس چې دي، کوکنګ آیل وغیره، تاسو یو اگزامپل والی هغه په اوبو کې سالبل نه دي. او که دا تاسو په اورګینیک سالوینټس کې واچوئ لکه کلوروفارم چې دی په هغې کې دا تاسو واچوئ نو دا په هغې کې حل کیږي. لہذا موږ به د لیپټ یو بریف غونته کې ډیفینیشن وکړو چې دا د فیټي ایسډ او د ګلیسرول نه جوړ دي او په اوبو کې دا انسالبل دي او په اورګینیک سالوینټس کې دا سالبل دي. دیټس ویری سمپل. او واټر انسالبل بایو مالیکول مکه خبر ده، خو صرف انګلیش چینج کړی دی چې یعنی په اوبو کې انسالبل داسې یو بایو مالیکول دی کوم چې په اورګینیک سالوینټ کې زیات حل کیږي. مثلا د کلوروفارم مونږ سره اورګینیک سالوینټ دی، په هغې کې چې دی حل کیږي او په اوبو کې نه حل کیږي، نو دا چې دی نو دا لیپټ دی. او لیپټ جوړ دی د فیټي ایسډ نه او ډیرایویټیوز یعنی ګلیسرول وغیره د هغه شیونو نه دا جوړ دی. دا به اوس مونږ په سټرکچر کې ایکسپلین کوو چې د لیپټ یا د فیټس چې دی نو کوم سټرکچر دی. بیسیکلی ټرم لیپټ چې دی دا مونږ هغه ګروپ ته وایو، دا هغه کمپاوند دی، دا هغه نیچرلی قدرتي طور باندې چې کوم موجود دي، هغه سبسټانسز دي کوم چې انسالبل دي په واټر کې او ګریسي فیل. که تاسو لغونته کې فیټس په چمچه کې راوالی او هغه بیا تاسو په اوبو کې د حل کولو کوشش وکړئ نو هغه نه حل کېږي. او دې برخلاف که یو اورګینیک سالوینټ وي لکه بنزین شو، ایتر شو یا کلوروفارم شو چې دا تاسو په هغې کې حل کړئ نو ایزیلی به حل شي. د سمپلسټ لیپټ د ټولو نه ساده لیپټس چې دي په سټرکچر کې هغه فیټس دي کوم ته چې ټرای ایسټرنزم ویلی شي، او دا د ګلیسرول او فیټي ایسډ نه جوړ دي. دا څنګه جوړ دي دا به اوس مونږ په دې سټرکچر کې ایکسپلین کوو. تاسو سکرول ډاون شئ، تاسو وګورئ دا یو ډېر انټرسټینګ سټرکچر دی. زمونږ هر یو سټرکچر او ایکسپلینیشن ډېر سمپل دی او د کامن سینس دی. کوم سټوډنټانو چې په کلاس کې مونږ ایکسپلین کړي دي چې کاربن به همیشه 4 بانډ جوړوي. یو ګلیسرول یو مالیکول تاسو جوړ کړئ، 3 کاربن واچوئ او 4 بانډ ډوله جوړ کړئ. دې سایډونو ته هایډروجن ولګوئ او دې سایډ ته اکسیجن او هایډروجن، یعنی دې اکسیجن سره جوړوي، بیا د هایډروجن د اکسیجن سره اٹیچ دی. دا سټرکچر نور میګنیفای کوم. دا ګلیسرول دی، تاسو د ګلیسرول ته وګورئ، هایډروجن اکسیجن خپل کې باند دي او بیا د اکسیجن یو باند کاربن سره جوړ کړی دی. ګلیسرول ورته ولې ویلی شي؟ ګلیسرول مطلب دا چې دی کې اول الکوهل دی، او ایچ میز الکوهل، ټرای دا ګلیسرول شو. دا فیټي ایسډ دی. فیټي ایسډ ولې ورته ویلی شي؟ دا آر څوک دی او دا سی ډبل او ایچ باند چې دی نو دا یو ایسډ دی، کاربوکسایلیک ایسډ، سی ډبل او ایچ. دغه شانتي دا یو آر دی، آر میز کاربن چین دی، کاربن چین دی او هغې سره تاسو هر څومره دا یو لانګ چین کیدی شي، هغې سره هایډروجن اټیچ دی او کاربن دی او سره سایډونو ته هایډروجن لګېدلی. دا یو تاسو دې فارم کې هم لیکلی شي، یو سمپل لاین ډرا کړئ. مطلب دا دا کاربن دی، دلته کاربن دی، دلته کاربن دی، هایډروجن اٹیچ دی خپلو کې، او دا یو چین دی. دا چین چې دی نو بیا دلته کې دې ګلیسرول سره اٹیچ شوی دی. دا ګلیسرول دی، دا هایډروجن تاسو لرې کې ټیک شو، او دلته چې دی تاسو دا یو هایډروجن لرې کې او اکسیجن هم لرې کې، یو اکسیجن هایډروجن او هایډروجن لرې کې، او دا اکسیجن تاسو وګورئ. دا سټرکچر تاسو سره راتلی شي، کاربن ترمنځ یو اکسیجن او یو کاربن، دلته کاربن دی، یو د اکسیجن والے، دا هایډروجن او دا هایډروجن اکسیجن لرې کې، دا کاربن اٹیچ کې دې سره، دا دې سره داسې بانډینګ وکړي. دا ګلیسرول دی، دین هایډروجن لر شوی دی، دلته کې او ایچ ګروپ روغ لر شو او دا بیا جوینټ شو خپلو کې. دا فیټي ایسډ دی او دا ګلیسرول شو. لہذا دې ترمنځ چې کم بانډینګ وشو بیا به دې ته مونږ وایو
ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसरॉल, ट्राई ईस्टर या लिपिड या फैट. دا بلاشي نمونه دي په دې پتا څو کنفیوز کېږي نه. دا د یو سیز دي کوم ته چې ویل شي لیپیډز، کوم چې فیټس دي دا مونږ سره اوس یو فیټ دی. ښه دې دپاره خو دا سټرکچر مونږ ته کلیر شو. نور به مونږ دې باره کې امپارټنټ خبرې ګورو چې د سټرکچر حوالې سره کم کم امپارټنټ خبرې دي. The structure of lipid. Lipids are made up of elements carbon, hydrogen, oxygen, and but have a much lower proportion of water than other molecules such as carbohydrate. پدې کې کاربن، هایدروجن، اکسیجن خوشتا خو د هغې تناسب کم دی د اوبو مقدار یا نور د کاربوهایډریټ په شانتې هغسې نه دي چې څنګه په کاربوهایډریټ کې کاربن او هایدروجن خپلو کې تناسب سره اټیچ شوي دي. د کاربوهایډریټ په مقابله کې او د پروټین په مقابله کې لیپیډ چې دي نو دا بیا د یو یونټ نه دي جوړ شوی. دا مونږ سره بس سمپل ګلیسرول دي او فیټي اسید دي کم چې کمباین شوي دي او مونږ سره یو لیپیډ جوړ شوی دی، نه کې دا بیا یو یونټ دی او هغه خپلو کې جوینټ شوي دي لکه د ګلوکوز په کاربوهایډریټ کې او د امینو اسید په پروټین کې هغسې کمبینیشن نه دی. او دا مونږ ووایو چې ګلیسرول نه جوړ دي او د فیټي اسید نه جوړ دي. دغه سټرکچر کې مونږ ایکسپلین کو. ګلیسرول څوک دی؟ ګلیسرول مونږ ایکسپلین کو چې ګلیسرول داسې یو کاربن دی، درې کاربن دي چې ورسره درې هایدروکسایل ګروپ یو سایډ ته دي او درې هایدروجن اټم بل سایډ ته دي. فیټي اسید دی، فیټي اسید چې دی نو د یو اینډ ته اسیډیک ګروپ دی COOH او یو سایډ ته کاربن چین دی کوم چې ریپرزینټ کیږي په آر باندې. کاربن چین چې دی نو هغه په آر ریپرزینټ کیږي. every student must know چې what is R. R is a carbon chain with both side attached to hydrogen atom. بیا چې کله مونږ کلاسیفیکیشن کوو هغې کې به مونږ ګورو چې سیچوریټډ او انسیچوریټډ څه شي. په دې چین کې که چېرته ډبل بانډ راغو هغه به وي انسیچوریټډ، که په دې چین کې یو هم ډبل بانډ نو هغه به وي سیچوریټډ. سیچوریټډ به په روم ټمپریچر باندې سالډ وي یعنی فیټس، او که په دې کې ډبل بانډ وو نو دا به بیا لیکویډ وي. هغې مطلب دا دی چې دو کاربن خپلو کې ډبل بانډ جوړ کړی دی لکه داسې. که په دې چین کې یو ډبل بانډ مطلب دا چې دا مونو انسیچوریټډ دی، او که په دې چین کې د یو نه زیات یعنی دوه درې ډبل بانډ وو بیا به دې ته وایو مونږ پولی انسیچوریټډ فیټي اسید. د لیپیډز کلاسیفیکیشن مونږ په کوم بیسس باندې کوو؟ مونږ سره څلور بنیادي اقسام دي چې په کوم باندې مونږ د لیپیډز کلاسیفیکیشن کوو on the basis of chemical composition. چې دا لیپیډ د کم کنسټیټیوینټس نه جوړ دی، د دننه کمپوننټ کم دي. on the basis of fatty acid دا به کتی چې دا فیټي اسید چې دی دا سیچوریټډ دی او که انسیچوریټډ دی، پای کې ډبل بانډ شته او که سنگل بانډ دی پکې، یو ډبل بانډ دی پکې که دوه دی درې څلور څونه دی پکې. on the basis of requirement یعنی انسانی وجود ته دا فیټي اسید چې دی دا لیپیډ چې پکار دي. اسینشل فیټي اسیډز کم یو دي، اسینشل لیپیډز کم چې وجود نشي جوړولی او کم چې جوړولی شي هغه دي نون اسینشل یعنی هغه باډي په خپل ځان له جوړولی شي. on the basis of sources یعنی چې دا د کم سورس نه اخیستی شي. دا لیپیډز موږ د پلانټس نه اخلو، دا موږ د انیملز نه اخلو. کم پروډکټس کې دي د پلانټ پروډکټ دی که انیمل پروډکټ دی، دا به سورسز بیس باندې موږ د دې کلاسیفیکیشن. anyhow it was good about the lipids او like properties ګورو چې کم properties دي. نان کرسټلین دي، ظاهر خبر دا کرسټل خدا نه دي. یو بیوقوف انسان به چې دا وایي چې دا کرسټلز دي. او روم ټمپریچر باندې چې دی نو دا فیټس چې دی نو دا سالډ دي لکه څنګه ګي چې دی او آیلز دي کم چې لکه مثال کوکنګ آیل دی. هغه هم تاسو له یو څو اگزامپل در کوم چې کوم روټین کې تاسو استعمالوئ. کلرلیس دي، کلر یې نشته، د آیل کلر نشته، آرډر یې نشته، سمیل یې نشته او ټیسټ یې نشته.
او یو خبر دا ده چې مونږ ته پته ده چې انرژي څونه ده نو په یو ګرام کې مونږ سره 9 کیلو کیلریز سوري پر مول حساب سره مونږ سره دا راځي انرژي کوم چې د پروټین او کاربوهایډریټ نه زیات دی او insoluble in water دي ظاهره خبره دا مونږ ایکسپلین کړه soluble in organic solvent دي که دا تاسو ته یاد شي مونږ په ډیفینیشن کې دا اوې الکوهول کلوروفارم اسیټون بنزین دا کسان چې دا organic solvent دي نون آیونیک چارجز پې نشته په دې باندې چارجز نشته او هایدروفوبیک دي اوبه نه یریږي اوبه نه خوښوي اوبه د دې نه لرې لرې تښتي solid triglycerides یا فیټس دي په هغې کې سیچوریټډ دي مطلب ډبل بانډ پکې نشته او سیچوریټ مطلب چې ټول ځایونو سره هایدروجن لګېدلی دی انسیچوریټ به هغه چې لکه هایدروجن پکې لګېدی شي ډبل بانډ کولو شي هایدروجن پکې اکموډیټ کېدی شي liquid triglycerol ice چې دي په دې کې high proportion of unsaturated fatty acids دي یعنی ډبل بانډونو پکې carbon hydrogen bond and less oxygen سره bonding less دی as compared to carbohydrates thank you very much for watching this lesson